أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. سورة النور شپږم نمبر آیات. د شپږم نمبر کې څلورم نمبر مسله ذکر کیږي او دې ته مسله د لعان هم ویل کیږي. لعان پښتو کې معنی د خیرې کول. تقریبا د دې چین والا 10 پورې همدغه مسله باندې بحث دی او اصل کې دا مسله د لعان د ډیرو مشکلو مسلو حل دی. کوم چې د احادیث مبارکاو کې د واقعاتو هم معلومیږي. مشکل دا پیښ شو په دې مسایلو کې چوڑانه دا خبره ذکر شو چې زنا انتهایی جرم دی، سزا یې سخته ده، لیکن چې څنګه سزا یې سخته ده نو ثابتول هم کافي ګران شو. څلور ګواهان پکې ضروري دي او د نس چې کله دعوا وشي ثبوت ونه شي نو بیا پکې غټ مشکلات به دا جوړېږي چې کس په اتیا کوړې والے کېږي. نو کفاره کدا کسان صادق رښتونی دي خو چې څور کسان نه برابرې کې در زنا داوا نشي کولای چې زنا یې کړې ده، د اقرار نشي کولای، د چا متعلق څو پورې څلور تر رسېدلی نه. نو بده کې مشکلات روان دي، وروسته بحث پر روان دي. نو چې کله څلور ګواهان سره نشته دا پر زنا باندې خاموشي کوي، ته به اظهار نه کوي چې زنا یې کړې ده، داسې به پاتې شي. اوس چې کله دې خاموشي کوي نو د دې خاموشۍ هم خپل احوال دي. که فرض که دا په بل ذکر کې تا لیدلي او ته خاموشي کې خو برداشت کولی شي، لیکن که دا مسله په کور کې دننه پیښه شي نو بیا به سړی څه چل کوي. لکه څنګه چې د عباده رضی الله عنه د واقع نه معلومیږي چې کله دا آیاتونه چې کوم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء دا آیات کله نازل شو نو نبی علیہ السلام دا آیاتونه په منبر باندې ویل، جمعې په ورځ باندې. عباده رضی الله عنه پاسې دو در انصار سردار او نبی علیہ السلام ته ویل چې د الله پیغمبر کدا مسله په کور کې پیښ شي او سړی ویني نو دا ټینګ به سړی ګرځي، بس یو څلور ګواهان به راولي چې تاسو راشئ ویني څلور کسان پکار دي. نو اول به ګواهان چې د کور په مسلو باندې به تر بار کس څنګه خبرې دا به څنګه ضمیر مني. دویم چې ته اوس ګواهان راولي نو د قیامت پورې ناس نه به تختیدلې وي نو بیا به څنګه چل کېږي چې هغه وو تختیر اوس په دې خسته ته څه ګزاره کوي، ته خوال ویلې نه چې زنا یې کړې ده، ته به اتیا کوړې والا کېږي ځکه چې هلته تاسو سره ګواهان نشته دی. نو چې کله نو دا خبره چې وکړه نبی علیہ السلام انصار ته مخ راواړو ویل انصار تاسو خبر سردار خبري واورېدې چې داسې وي. انصار ورته ویل چې الله پیغمبره دته بیا ډېر سخت مزاج سړی رزق دا خبره وکړه. په بل روایت کې داسې دي کوم چې بخاری مسلم نقل کړی، دا ورنه روایت د مسند احمد دی. د بخاری مسلم په روایتو کې داسې دي چې نبی علیہ السلام کړه دا حکم واوراوه چې کچا الزام ولګاو ثابت نه کو نو هغه بس څلور ګواهان پیش نکړل اتیا کوړې به والے کېږي. نو په دې ټیم کې عاصم ابن عادی او صحابي دا پاسې دی واقع کې دا سړی بدل ښکاري دی پاسې د هم د الفاظ ویل چې الله پیغمبره کبکور کې دا مسله پیښه شي نو سړی به د دې قصې د خلاصولو بځای د دې د خزم مړه کې ختمه کې دا بزي څور ګواهان برابري او چې ګواهان راولي خو په تختیدلی او د بسړی څنګه برداشت کوي او که حل وې او ګواهان نشته نو ته به حد کېږي، که حل نه وې نو برداشت کوي څنګه. نو په دغه دویم روایت کې چې کوم دی نو عاصم ابن عادی نقل دی. بیا د اولنۍ واقع کې چې کله کومه کې چې عباده رضی الله عنه نقل له قریش د انصار سردار دی نو دا چونکې دا مشکله مسله د واقع چې دغه شانت کې ذهني د سرالي چې دا مشکله مسله شو سبب کېږي. اوس که دا مسله د کور نه بهر ده لږه غونته بهر ده، یعنی د خپل کور خپل زنانه نه د بل څوک هغه د پاره به شریعت د طریقه ټاکل چې د زنا الزام نه لګي. اگر چې زنا یې کړی وي د بلی دلی یقیني خبره وي ګواهان نشته نو د عدالت کې د سره رپورټ وکړي. هغه طریقه د دسه به وای چې ما دا کسان ول د خبرو باندې بيخي په تنهایی کې یوازې خبرې کولې ما ولید دسه بناوي زنا یې کړل زنا ټکه په ټکټ نو بیا شرعي طریقه دا ده چې هغه د قاضي چې کوم دی زنا حد بنور کې ځکه زنا خو ثابت نه شو، د زنا نه داوا وشو نه ثابت شو خو بل جرم ثابت چې په جواز واله کې خبرې کوله په نارینه سره
یا یوازې زګر کې د دې یو ځای کېدل په چې نور څوک سره نشته د یوازې ځای کې دوی ناست دي دا ښځه دا سړی ثابت شو نو شرعي قاضي به هغې له زجر ورکړي تعزیر به ورکړي سزا به ورکړي په دې کې به سړی حد کېږي نه اته کوړې به نه والی کېږي ځکه هغه زنا خبره نه ده کړې هغه ویل چې ما یوازې ول نو چې یوازې ول د ښځه منکر هم شي لیکن دا خو د زنا خبره نه ده دا خو د یوازې لیدو خبره ده بل جرم دی نو په دې کې دا چا چې دعوه کړله دې له پکې اته کوړې نشته خبر د زنا نه ده هغې ته به سزا قاضي ورکړي او کمه به ورکړي دا کاڼو به یې نه ولي سر کوړې به یې نه وایي ځکه چې هغه خو د زنا حد دی دا زنا نه دی نو بس قاضي خو خدای کدیر شکوړي واره که سولیر کوړي واره تعزیر به ورله ورکړي لیکن خبره کور ته فرض کړه نو د خدای مکه چې خپل زنانه د هغه د خدای مکه د وش په دې قبیح جرم کې د سړی ولیدله لکه څنګه دغه دوه روایتو کې د صحابه کرامو نبی علیه الصلاه والسلام ویل چې دا به څنګه کېږي نو هغه کې د لعان مسله ده او لعان د سې د سړی به د کم کس دعوه کړي د چیرې زما خاصه چې د غلط جرم وکړو پرکه خپل بچي باره کې دعوه کړي د زمانه نه دی شوی یا دعوه لري یا داسې وایي چې یاره ما په زنا باندې چا سره ولیدل نو قاضي به دا شرعي قاضي به دا راوغواړي د ښځو خاوند به دواړه راوغواړي چې راویې غوښتل سړي ته به ووایي چې ته سمه خبره وکړه او دلته کې د الفاظ ذکر شوي دي اربع د څلور ځل به دا اقرار کړي چې یاره الله تعالی په سر باندې حاضر ناظر دی زه بالکل دروغ نه وایم د آیات کې وروسته روان دي اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين څلور ځل به داسې ووایي چې الله تعالی په سر حاضر دی او چې زه دروغ نه یم رښتونه یم د ښځې زنا کړې ده څلور پېره چې دا ټکي وویلو پنځم ځل به ورسره داسې ووایي چې په ما دې د الله تعالی قهر او لعنت وي که زه دروغجن یم دا ټکی به ورسره وکړي دې نه بعد به ښځه راوستی شي ښځې نه به تپوس وشي چې دا سړی رښتیا وایي که دروغ وایي که سړی ښځې وویل چې سړی رښتیا وایي خو د زنا حد پرې راغی په ښځه باندې دا به سزا تېره کړي آخرت سزا نه بچ شوله او دنیا کې به سزا ورته میلاو شي لیکن که دا ښځه منکر وه چې نه سړی خو دروغ وایي نو ښځه به دقه شان الفاظ څلور پرې داسې ووایي چې الله تعالی حاضر ناظر دی په الله مې دې قسم چې زه زناکاره نه یم او بیا پنځم ځل باندې به داسې ووایي چې په ما دې د الله تعالی قهر او لعنت وي که دا سړی رښتیا وایي او زه دروغ وایم په ما دې د الله تعالی قهر او لعنت وي اوس دواړه چې کله دا الفاظ وویلو که یو وویل بل ونه ویل خبر په بل باندې ثابت شو که دې دواړو وویل نو دواړو صورتونو کې دا ښځه خاوند به یو بل باندې د همیشه دپاره حرام شو اگر چې طلاق نه دی غورځېدلی لیکن داسې حرام شو که د رضاعت چې څنګه مزاره ده چې دوه ماشومان یو ځای تېروي په یو بل باندې حرام وي مستقل حرام وي نکاح نه کېږي نو دا ښځه خاوند په یو بل باندې حرام شو چې حرام شو نو اوس خاوند له پکار ده چې طلاق ولا ورکړي چې قصې خلاص نشي ځان له بل خاوند کې کار څه کوي خو که دې خاوند هم طلاق ور نه کړل او نه یې ورکول پاتې شو شرعي قاضي به ولګي او د ښځې خاوند منځ کې به جدایي راولي چې ښځې ته بس د خاوند نه ما بېله کړلې ځه د قاضي دغه بېلېدل بېلول د ښځې خاوند دا قایم مقام د طلاق دی ګویا چې د قاضي طلاق کړه قاضي ورله طلاق کړه قاضي ته ډېر احکام داسې حاصل دي د قوم چې هغې کې د خود مختاري کولی شي نو خاوند خو چونکې طلاق نه ورکول خو قاضي به جدا کړي او دغه قاضي دا جدایي د قایم مقام د طلاق وشوله د عدت تېرېدو نه بعد د ښځه بل خاوند کولی شي دې ځای کې یو مشکله خبره بله دا ده چې هغه د دې شان نزول متعلق ده شان نزول د مسند احمد پر روایت کې چې کوم دی نو چې کوم واقعا نقل هغې کې داسې دي چې په دغه واقع کې عباده رضی الله عنه چې کوم د انصارو سردار دی نو هغه نبي علیه السلام ته دغه شانته کوي دا به څنګه کېږي او دا به سړی ګواهان راولي هغه به تښتېدلي بیا دا خو مشکله خبره ده او بیا د دې نه وروسته چې کوم دی نو په دغه انصارو کې دن هلال ابن امیه رضی الله عنه یو صحابي دی یو نیک انسان دی هغه تللی دی پټي کې څه کار مار کوي چې راغی نو زنانه چې کوم دی یو سړي سره د ولیدله او ولاړه ورسره ده نو چې کله دی ولیدل نو د هلال ابن امیه رضی الله عنه ډېر څه خفه شو راغی نبي علیه السلام ته خپل شکایت وړاندې کړ چې دغه شان خپله ښځه مې د سړي سره ولیدله نبي علیه السلام ورته وویل چې په دې خبره باندې ښه سوچ وکړه ښه په هوش سره لګیا شه که دا ته ثابت نه کړې نه ګورې به تا باندې به حد قذف راځي تا سره ګواهان شته بلې ګواهان نه سره نشته ګواهان نه سره نشته دی خو ما په خپله لیدلي یقیني مې لیدلي شک پکې نشته دی خبرې مې ولا اورېدلې دي ښه راته پته ده خو ته وایې چې په تا باندې حد قذف به راځي او ته دې خبرې نه قلار شه نو ما په الله تعالی باندې پوخ یقین دی چې الله تعالی به دې حد قذف نه ما بچ کوي
او کوم د دروغ کوم سزا راتیا کوړي چې گواهان پېښ نه چا کوړي به ولکه د دین په الله ما بچ کی ما دا یقوخ یقین دی په الله باندې او زه په خپل خبره کې صادق هم زه د خپل خبرې نه اورم او الله تعالی زما ته لپاره به یو حکم راولېږي. نبی علیہ السلام د دې زنانه چې کوم وغیرہ وختله هلال ابن امیہ رضی الله عنه هم راغی زنانه هم رااله زنو روایتو کې چې په جماعت کې دا مسله وشوله د هلال ابن امیہ نو په دې ټیم کې چې کله دوی دا خبرې وکړلې لږ وخت وروسته لږ ورځې وروسته دا آیاتونه نازل شو د لعان دا مسله ذکر شو چې والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم بشهاده احدهم 4 شهادات دا آیات نازل شو هغه کې مسله ذکر شو مخکې ما خلاصو ویله چې څلور پیری به سړی قسم وکړي چې الله تعالی بسر حاضر ناظر دې عزت رښتیا وایم او پنځم پیر به پکې د سیم وای په ما دې تعالی قهر او لعنتی که زه دې خبره کې دروغجن یم دا به وای. نو نبی علیہ السلام هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ او هغه زنانه راوختل او هلال ته ویل تاسو بارک حکم راغی دغه حکم حد غضب نه تبچ خو ته به د الفاظ وی هغه ویل ټیک ده بس څلور پیری د الفاظ ویل کوم چې د قران څنګه ذکر کړی دي چې 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين څلور پیری به قسم وکړ چې بس په الله مې قسمی الله تعالی مسر حاضر د جزر رښتونه يم او دا زنانه د سجوره مې کړې چې کله پنځم ځل ته ورسېدو د مسند احمد په دغه روایتو کې دي او د مسلم شریف او د بخاری شریف په روایتو کې چې کله پنځم ځل ته لعنت ته ورسېدو چې ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين فما قال تعالی لعنت کې زه دروغجن یم دې څنګه دراول سره نبی عليه السلام ته اشاره وکړه چې بس چپ لږ صبر وکړه خاموش شي ورته ویل هلاله خبره ده چې د دنیا سزا چې کومه ده نو ډیره کمه ده د آخرت سزا آخرت سزا ډیره درنه ده ډیره ګرانه ده که په دې قصه کې دروغجنې د آخرت نه ټکې مه وایه حد قذب بدر کې اتیا کوړي به دې ووهو آخرت جرم نه به بچ شي او که په دې خبره کې ورې ښه سوچ وکړه د آخرت قصه ډیره ګرانه ده بیا خرابېږي نو دغه ډاډه ښه په اطمینان سره وویل چې نه ما په دې خپله قصه باندې بیخي یقین دی هېڅ شک من پکې هم نه یم او هم دغه شانته کې دا ښځه ما لیدلې ده او داسې وویل چې ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین په ما د الله لعنت که زه دروغجن یم دا خبره زما رښتیا ده دا الفاظ چې وویل دی یو طرف ته شو نبي علیه السلام زنانه راوختله زنانه ته یې ویل ته دې باره کې څه وایې هغه ویل دا سړی دروغ وایي دا خاوند په ما الزام لګوي ویل ته دا الفاظ وایې چې الله تعالی بسر حاضر ناظر گواه دی په الله مې دې قسمي چې یاره زه د خبره کې رښتونی یم او بدکاره نه یم هغې ویل ته زه ویلی شم بس څلور پیرې د قسم یې وخوړو چې الله بسر حاضر ناظر دی او په الله مې دې قسمي چې زه رښتونی یم زناکاره نه یم پنځم ځل ته چې کله د لعنت ته ورسېده ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین د لعنت ته کله ورسېدله دا ټکې خطرناک نبی علیہ السلام ورته اشاره وکړه چې چپ لږه غلی شه ښځه غلې شوه ورته یې وویل داسې وکړه که په دې قصه کې دروغجن یې نو د الله تعالی د آخرت عذاب به ډېر دروند دی ډېر ګران دی بس رښتیا اقرار وکړه د زنا کم حد چې دی به درله درکړو د آخرت د سزا نه به بچ شي او دا الفاظ بیا مه وایه د دې ټکي سره د نبي علیه السلام د دې اشارې سره د نبي علیه السلام د خبرو سره د ښځه وېرېدله او داسې غونه یې زیږ شو ګډه وډه شو او د قسم د الفاظ هم ته خطا شو یو ساعت ودرېدله ولاړه هغې نه بعد یې وویل نبي علیه السلام ته چې ستا خبره ټیک ده لیکن زه خپل قوم او خاندان په دې پیغور کې نه اچوم چې خلک وایي ستاسو په خاندان کې زنانه داسې کار کړی او داسې کمزوري ته شوه بیا به زه نه یم او زما خاندان به مستقل بدنام او شرمېږي به او کړېږي به د دغې پیغور د لاسه به سترګې نه شي غړولی زه خپل خاندان چې کوم دی د دغې پیغور نه بچ کوم او د الفاظ بیا مطلب دا و چې آخرت کې به سزا تېره کړم خو چې قوم دپاره بیا پیغور پیدا نه شي بس د الفاظ یې وویل چې کله الفاظ وویل د هغې نه بعد هلال ابن امیہ رضی الله عنه ویل چې یاره بس دې زنانه ته خو زما نه سپینېږي دا به زما سره څنګه ژوند تېروي او چې زما سره بیا هم یو ځای اوسېږي بیا خو به زه ښکاره دروغجن یم دا الزام به باسې ما لګولی نو بس دې زه طلاق ورکوم طلاق یې کړه ویل دا دې لاړه شي نبی علیہ السلام دغه ټیم کې یو هدایت بل هم جاری کو هدایت دا و چې ګور دې ټیم کې دواړو لعان وکړو قسمونه یې وخوړل خیرې وکړلې ځان ته چې که دروغجن یم نو په دې ټیم کې به موږ دا حکم نه لګوو چې یاره زنانه زناکاره ده بس زنانه ته به دا نوم بلکل موږ نه وایو
نه به خاندان ته پیغور څوک کوي، نه به د ښځې ته کوي، او نه به دې بچي ته څوک پیغور کوي چې ته داسې بچی یې. ځکه مور یې دومره سخته تېره کړله او دا قسمونه یې وخوړل، دا ځان یې دومره لوی مصیبت کې واچو، نو اوس د قوم دپاره د خلکو دپاره قطعا اجازه نشته ده چې په دې باندې دې ته داسې الفاظ استعمال کړي. ویل دې زنانه چې کوم ماشوم دی هغې نسبت به تاسو دې مور ته کوئ چې دا د دې مور زوی دی. د پلار نوم بیا نه اخلئ چې د پلار زوی دی، د حلال زوی دی، داسې به نه وایي، ځکه پلار حلال خو وایي چې زما زوی نه دی. قصې خرابه ده. نو په دې وجه باندې هغه ته به بیخي نسبت نه کوي، هغه خفه کېږي. نو چې کله تاسو وایي دا چا زوی د مور نوم یې اخلئ چې د هغې زوی دی، پلار یې مه یادوئ. او دویم نمبر دغه بچی ته به تاسو په آینده وختونو کې پیغورونه لعن طعن ته داسې پلار نیکه دې داسې دا خبرې به ورته نه کوئ، دا حرامې دي، منع دي، شریعت کې دې دپاره منع دي. دا واقع چې د هلال ابن امیه رضی الله عنه متعلق شوله. دا واقع چې کوم ده مسند احمد نقل کړی ده او همدغه نقل کړی ده چې د هغې نه چې کله عباده رضی الله عنه نبي علیه السلام دغه خبرې وکړلې، هغې نه بعد دا مسله د هلال رضی الله عنه په کور کې پیدا شوه. لیکن دویم واقع بخاری و مسلم نقل کړی ده او دا هم صحیح کتابونو کې ده. په دغه واقع کې داسې ده چې کله نبي علیه السلام خطبه ورکړه، دا الفاظ خلکو ته نصیحت وکړو چې چا د دروغو الزام ولګاو نو سزا یې دا ده، او یا چا الزام ولګاو ثبوتولی یې نه شو، ګواهان ورسره نه وو، نو پر اتیا کوړې به والا کېږي، مستقیل او مردود الشهادتي، او که توبه ونه کاله فاسق دی جهنم کې به سزا تېروي. نو په دغه ټایم کې عاصم ابن عادي فاسد دا بل سړی دی، او نبی علیہ السلام ته هم دغه الفاظ ویل چې کوم وړاندې دي او عباده رضی الله عنه ویل دغه شان الفاظ ویل چې دا سړی په کور کې دا مسله پیښه شي، سړی به ګواهان نه وایي خو بس تښتېدلي، دا به سړی به برداشت کوي څنګه، که حل وایي خو ثابتولی نه شي، سزا به په خپل سر باندې راځي، که حل نه وایي نو په اړه یې مني نه، طبیعت یې مني نه، دا به سنچر کېږي. نو دا خطبه نبی علیه السلام د جمعې په ورځ ورکړې وه، پوره د یوه هفته وروسته یا یوه ورځې وروسته د دغه عباده دغه عاصم ابن عادي رضی الله عنه په خاندان کې دا مسله پیدا شو. خاندان کې تقریبا د تر زوی دی غویمر رضی الله عنه نوم یې دی، دغه زنانه د حوله رضی الله عنها زنانه ده. نو دغه حوله چې ده نو دا دغه شان کې جرم کې ولیدلی شوه، چونکه د اسلام ابتدایي دور دی. نو په دې وجه باندې د کمزورۍ شته، نظام نوی قایم شوی دی، نوی ریاست قایم شوی دی. نو په دې وجه باندې دغه کمزوري د دغه زنانه نه وشوله، او دغه زنانه رااله دغه سړی چې کوم دی عویمر رضی الله عنه چې کوم د عاصم ابن عادي د تر زوی دی، او د چا سره چې ولدل دغه د بل د تر زوی دغه د تر زوی دی خو بل دی هغه سره ولدل شو. دا سړی راغی د خاوند راغی عویمر رضی الله عنه او د نبی علیه السلام په در کې شکایت وړاندې کړ چې ما خپله زنانه دغه شانته کې ولدله. په دغه واقع کې داسې دی چې نبی علیه السلام دغه صحابي ته داسې وویل چې ستا دپاره الله تعالی حکم را لېږلی دی هغه شان فیصله به وشي. او د اولنۍ واقع کې داسې دي د کوم چې د عباده او هلال ابن امیه رضی الله عنه ته منسوب واقعه د کوم چې مسند احمد نقل کړې ده، په هغې کې داسې دي چې الله تعالی به ستا دپاره حکم راولېږي، او چې کله حکم راغی نو نبي علیه السلام وویل چې اوس جبرائیل السلام راغی حکم یې راوړ. خو په دې دویمه واقع کې اوس دا الفاظ نشته چې تاسو ته به حکم راشي، او یا دا چې جبرائیل السلام راغلی حکم یې راوړ، داسې الفاظ پکې نشته. د هغې نه بعد چې کوم دغه واقعه وشوله چې دغه عویمر رضی الله عنه نبی علیه السلام راوغوښتو، هغه ته یې ویل دا خبره ته څنګه کېږه؟ ویل بس دغه شانته کېده. هغې نه بعد زنانه راوغوښتله، منځ کې لعان وشو، دغه خبرې وشوې، قسمونه وشو، او بیا د هغې نه بعد خیرې پکې وشولې، دواړه بېل شو. لیکن کوم چې احادیثو کتابونه دي نو هغې مشکله دې کې ده، څوک وایي چې د اولنۍ واقع د دې شان نزول دی، څوک وایي د دویمه واقع شان نزول دی. په دې کې اوس خبره مشکله شوه. نو د بخاري او مسلم د روایت کې هغې وایي چې د دې آیات شان نزول چې کوم دی کوم چې د لعان کوم آیات دی، نو د دې واقع شان نزول عاصم ابن عادي او دغه شان کې عویمر رضی الله عنه دی. او د مسند احمد د روایت نه معلومیږي دا چې د دې شان نزول چې د واقع د چا باره کې نازل شوې ده، نو د عباده ابن صامت رضی الله عنه او د هغه د خاندان د انصارو یو بل کس چې هلال ابن امیه رضی الله عنه د هغه متعلق ته منسوب دی، چې هغې دغه واقع شان نزول دی. نو شان نزول یې کم یو شو، واقع دوی دي. په دې کې خط تحقیق چې کوم دی نو علامه نووي رحمه الله کړی دی. علامه نووي رحمه الله د مسلم شریف شارح دی، د هغې بهترینه شرح یې لیکلی، یو قابل عالم تر شوی دی. د شافعي مسلکو کې دا ډېر لوی عالم تر شوی دی. دی وایي چې اصل کې خبره داسې وه، د آیات شان نزول د اولنۍ واقعه وه، کوم چې د عباده
رضی الله عنه او دغه شان د هلال ابن امیه ته منسوب د هغه شان نزول هغه باره کې حکم راغلی او نبی علیہ السلام ته معلوم په دې کې منځ کې د بل واقعه رااله د عمر رضی الله عنه واقعه رااله نو نبی علیہ السلام په اولنې کې وته ویل حکم براشي به وته ویل جبرائیل علیہ السلام راغی د اشارات نو معلومیږي او دویم کې تیار حکم موجود نبی علیہ السلام ته فیصله وروړه نو معلومیږي دا چې شان نزول اولنې دی او د دویم واقعه ورسته راغله چې د شان نزول نشو دا تحقیق چې کوم دی علامه نووي رحمه الله کړی دی او عام خلک دغه مشکلات لري چې یاره د دې شان نزول به کومه واقعي ځکه البته مسند احمد کې روایت څخه جدا دی او مسلم او بخاری کې جدا روایت دی نو کومه شان نزولي نو د علامه نووي رحمه الله تحقیق بیخي مضبوط او صحیح معلومیږي او په دغه احادیث مبارکه کې د اشارات به کې هم شته دي نو دې څنګه کې د لعان مسله شو لعان مسله دا ده چې الله تعالی والذین يرمون ازواجهم هغه کسان چې عیب ولګي په خپل زنانه باندې د عیب حقیقت کې موجود دی یا حقیقت کې نشته دی خو وی لګاوي ولم يكن لهم شهداء او بیا نه لري د پاره گواهان ورل نشته عیب خو ځکه لګي چې برداشت کولای نشي قار ورغلې دی او وس گواهان شته دینه الا انفسهم بغیر د خپل ځانونه په خپل باندې خو لیدلې د خپل یوازې گواه پوره کافي کیږي نه دا څور گواهان درې کسان نور په کار دي غشتنه الا انفسهم بغیر د خپل ځانونه خپل باندې موجود دي گواهان نشته فشهادت احدهم نبي گواہی د یو کس تدوی د دوانو کې کوم یو کس گواہی کوي نس گواہی پکې اربع شهادات بالله سلور ځل بدا گواہی وکي بالله چې قسم بخوري په الله باندې سلور ځل گواہی کوي او سلور ځل کې قسم بخوري په الله تعالی باندې انه لمن الصادقين چې یقینا دا سړی د رښتونو نه دی ان سړی په خپل ځان یادایي چې د رښتونو یې چې الله تعالی بس هر گواه دی په الله مې قسمي چې رښتونو يم د خبره مې ټیک دروغ نه والخامسه پنځم ځل باندې بوي ان اللعنه الله عليه چې لعنت د الله تعالی دی په دې سړی باندې ان کان من الكاذبین کدا سړی ر دروغجن نه وي اسی به خزه الزام لګي د سې نه نو پرې سړی د الله تعالی لعنت ډېر خطرناک خیری دی د الله تعالی د رحمت نه دی لري نو چې ګر دا اقرار د سړی وکړو نو ويدرأ عنها العذاب د دې سړی نه بد بشي عذاب د دنیا څه شی اتیا کوړي وي هغه اتیا کوړي به وسته نه ملاويږي اوس کوم د خپل مساله کې دا صادق دی نو اخر عذاب یې هم نشته هغه به قصه کې رښتونه نه په خزه الزام لګولې دي نو په آخرت کې به سزا ضرور ملاوي خطران سزا به ملاويږي نو دې کې کوم عذاب چې د بکی کوم عذاب دی دنیاوي عذاب دی اتیا کوړي دي ويدرأ او د بکی کې با عنها العذاب د دې خزنه عذاب د دې خزي پاسته سړی چې کړه دا اقرار او سور ځل دا اقرار وکړو پنځم ځل ځان د خیریه وکړي چې دروغجن نه یم دروغجن یم نو په باندې د تعالی لعنت نو وسراشه خزي نمبر خزي کې اقرار وکړو د زنا حد به ملاويږي کې اقرار یې ونه کړو ويدرأ عنها د بکیږي بردینه العذاب عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين دا خبره به د عذاب نه محفوظي چې دا به اقرار کوي گواہی به کې سلور گوايان به کې سلور ځل به اقرار کوي اربع شهادات بالله سلور ځل به گواہی کوي او قسم بخوري په الله تعالی باندې انه لمن الكاذبين چې دا سړی دروغجن دی رښتیا نه وي دروغ وي خزه به څه وایي چې الله تعالی په سر حاضر گواه چې زه او په الله تعالی مې د قسمي چې سړی سو ول ټول دروغ وي دغه جرم معنی نه کړي دروغ وي نو چې ګر د اقرار د خزي وکړو او بیا په پنځم ځل باندې هم د الفاظ دي چې والخامسه ان غضب الله عليه پنځم ځل بداوي چې غضب د الله تعالی دی علیه په دې خزه باندې ان کان من الصادقین کدا سړی رښتونه نو خزه به وجه په ما دي د الله تعالی لعنت چې دا اقرارونه د خزي وکړل اوس د خزه ته سزا نه ملاويږي کومه سزا د زنا سزا به نه ملاويږي سړی چې د مخکینی اقرارونه وکړو حد غضب نه بچ اگر دروغ سزا به نه ملاويږي او خزه چې دا ورستنې گوايان قسمونه وکړل او د خیریه ځان ته وکړل نو دې نو ورسته به د دنیا کې کوم زنا غا سزا ده هغه بده پښې نه به ملاويږي اوس معاملې الله تعالی دا ولا ربطونه کوي یو کس خامخه دروغجنې نو چې کوم دروغجن ده سزا به الله تعالی ورکړي که توبه وي سره کې دي چې الله معاف کې دي چې الله معاف نه کی بس معاملې الله تعالی د حواله شو لیکن دنیا کې به دوړ ده سزا نه ملاويږي او د حد غضب نه ملاويږي به تر زنا سزا نه ملاويږي
الله تعالی ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تواب حکیم. کنه فضل د الله تعالی په تاسو باندې او رحمت د الله تعالی او دا چې الله تعالی توبه قبلون کې او حکمت والا دی نو څه چل بشوي په ډېر مشکل کې به پریوتی وي. دا جمله وسره پټه دا جمله مخکینه جمله شرطیه شوه او جزاء او جواب یې پټ دی. څه چل بشوي ډېر مشکل کې به پریوتی وي. څه مطلب کله الله توبه نه قبلولې په تاسو رحم نه کولې تاسو بس کولې ایسه په ګناونو کې لګیاوي او الله به نه معاف کولې جهنم ته بتلې وي. لیکن الله توبه قبلای ترغیب شو توبه وباسي. یو خبره ده شو دویم درجه الله تعالی په تاسو باندې فضل او رحمت دی. فضل او رحمت دا دی که دومره سنگین احکام یې اورولي وي چې چا دروغ ویله چا متعلق زنا الزام ولګاوه ثبوت یې نه کو نو که دا خاوند دی که دا هر څوک چې دی خو خیر یې نشته دی بس دا باتیا کوړې والا کېږي نو په ایمان یې وایي چې دې خاوندانو به بیا څه کولی که داسې مسله خدای مکه را پیدا شوي وي ال به ویلې نه شوې لانجه جوړېده او چار یې نه ویلې کور کې ژوند ښځه څوک تېرولی شي دا خو تېرېږي نه دا خو ډېره ګرانه ده نو ډېره مشکله به وي. نو په دې ځکه کې الله تعالی دغه انسانانو د طبیعتونو او د هغوی د غیرت ډېر زیات خیال وساتو چې بس ټیک ده که دا وجل او د هغې سزا کول چې کوم دي سنګسارول او نور خبرو نه خو به دا ښځه بچ شي لیکن په دې طریقه باندې خپل اقرار کولی شي اظهار کولی شي اظهار او اقرار وکړه ښځه به د کور نه وځي او ته به دې خلاص شي. نو دغه د انسانانو د طبیعتونو د غیرتونو هغه احساس شو او د هغې هغه لنډ رعایت شو. بس دی.